السلام علیکم ورحمت الله. دا ظهور صاحب دی راغلی دی دلته زمونږ په دې کور کې قلم لګی. دا زمونږ په دې کور کې لږه مسله ده، د دې دا ذایقه لږ ورې مزیداره نه ده. نو دې له ما یو بل کور راوړو، هغه وایي په کال کې 2 پیرې انګور نیسي. دا یو طرف یې دا دی کټ کو، وایي چې په دې کې به دا قلم ولګوو. نو که فرض که بیا ستاسو دا یو خوښ و دا نوی کور، نو دا بل چې کومه زیله ده دا غټه، نو دا به کټ کوي. نو بیا به صرف دا نوی کور روان شي او دا زوړ به ترې ختم شي. او وی چې که دواړه هم خوښ یو بیا به پکې دواړه وي. نو دا اوس په دې کې مونږ قلم لګو. دا د دې دغه ایکسپرټ دی او د ده نه به مونږ لږ ورته څه طریقه هم زده کړو چې دا څنګه لګوي. قلمونه دا دغه کړي. دا اوس دا یو کور دی چې دا وایي په کال کې 2 پیرې انګور نیسي. نو دا به اوس په دې کې دی لګی. عکس پکې لکه دا خبره هم وکړه چې د دې دا ذایقه چې ده نو دا د ام په شانتې ده. نو اوس الله دې پکې خیر راواچوي چې وشي. دا الوویرا جیل باندې دا ورسره ولګئ او بیا یې په دې کې دننه دغه کوي. دا په دې کې دا د ولګو دا لپاسه چې کم دی نو دا هغه نوی دغه دی او لاندې د دې زوړ کور چې دی نو خپله زیله ده. په دې کې اوس دی د دې سره خواته دا دویم دغه هم لګی. 2 څانګې به داسې روانې شي، نو بیا به دا داسې 2 څانګې لاړې شي او خپل ګروت په دې رواني. دواړه دغه ولګول. اوس دا په دې کې به دی کور کوي دا پلاستیک باندې. نو دې سره دا وایي چې یاره دې ته دا هوا نه ځي او لکه دا پټ شي که نه. نو دا اوس دی کور کوي په دې پلاستیک باندې. په دې باندې اکثر خلک وایي سلوشن ټیپ هم لګوي، خو دی وایي چې یاره دا پلاستیک کې لچک ډېري. نو وایي دا د خپل ایکسپیرینس دی، نو دی وایي چې دا ښه دی. نو ظهور صاحب تاسو د دې څه خیال دی؟ دا پلاستیک څه وایي چې ښایي؟ زما خو خپله پلاستیک دغه خوښ دی. په دې کې لچک دی، لچک دا لکه ټیټ کېږي، اوبه نه پرېږدي دننه. او دا دغه دی دا سلوشن ټیپ و، هغه لکه ټیټ وي که نه، او دغه هم کم وي، هغه د دې اوبو سره خرابېږي هم که نه، او خرابېږي هم، غرمه پې هم دغه کوي، اثر کوي. په دې دا خو موږ په خپل طبیعت باندې ډېر شی تاو کړو، خرچه پې هم نه راځي او مطلب دا راځي کار صحیح کوي. صحیح ده.